الله الرحمن الرحیم زمنګ په کورونو کې خاندانونو کې پکلو کې او په علاقو کې یو خراب عادت ته چې چا په کور کې مړ وشي او پاغه باندې درې روزونه زیات وخت تیر شوی کشپنګ میاشتي کسرور میاشتي او په هغه کورنۍ معنی اول اختر راشي نو ټول خلک راجم شي او دغه کور تزي او هغه تاغي سره د افسوس اظهار کوي دا په شریعت کې ناجایز ده غلطه خبره ده بده خبره ده ولی دا اختر چې کوم دی ټول خلکو لپاره یو خوشاله خبر دی او ته زی دا کور کې چې د خوشاله خبر دی دغه دی کور نه د خوشاله خبره ختمه او پاغي کې افسوس اچي پاغي کې تعزیت اچي پاغي کې هغه معنی پریشانی اچي او غم اچي نو دا ستاره لپاره بالکل جایز نه دي ځکه روایت ته حضرت زینب بنت ابي سلمہ رضی الله تعالی عنها په بخاری شریف کې فرمایي چې ام المؤمنین ام حبیبه رضی الله تعالی عنها پلار حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ د مر خبر د شام نه چکل راغی او په دې باندې درې ورځې تیر شوې نو ام المؤمنین ام حبیبه رضی الله تعالی عنها یو زړ رنگ راوغختو او په لاسونو باندې ولګاو او بیا داوي چې ما ته د دې ضرورت نشته لیکن ما په دې وجه ولګول چې خلک دا ونوي چې یاد د پلار په غم کې ناشته ده او د پلار په غم کې شریک ده او دا شان خوشحالي نه جوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې هغه انسان چې په الله باندې ایمانی او آخرت پر ازمانی ایمانی نو هغه لپاره دا خبره جایز نه ده چې هغه د درې ورځې زیات په یو مړی معنی غم وکي ها رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه زنانه چې د هغه خاون مړ شوی هغه لپاره صرف د دې خبره اجازه شته چې سلور میاشتې لس ورځې دا د خپل خاون په غم کې بکینی او غمسارای سره ما دا وخت تیری دا شان صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین عادت داو چکله به یو مړی هغه په قبرستان کې خخ کو نو د هغه نه رستو کم ملمانه چې هغه هغه به رخصت کړل او بیا په خپل کاروبار کې ولګیدل خپل کاروبارونه به کول دا شان حضرت عبد الله رضی الله تعالی روایت ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب فرمایي چې هغه سره چې کم د غم خبر واوري یا د مصیبت خبر واوري او هغه د اوریدو سره خپل گریبان وشلې خپل سینې باندې سپېړې وخی نو فرمایي چې لکه د دې سړی دا طریقہ زمنګ د اسلام نه خلاف ده زموږ د اسلام موافق نه ده نو پکار ده چې انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې عمل کوي او هغه کور چې چاله الله پاک د اختر پر خوشحالي ورکړه دی هغه خوشحالي دی پیغام کې نه بدلي